وای هغه دومره علوم دي، هغه دومره دلایل دي که دیو ولا لږ عقل استعمال کو نو دیو به د خپل ریب څخه رامنه شي او د ریب نه به وځي او بیا به قرآن پاک کې د ریب قایله نشي. د دقې د وجې نه ویګرځاو قرآن شریف منکر په منزله د غیر منکر، نو د تاکیداتو په ځای بلا تاکید خبره وته وړاندې کړه چې لا ریب فیه. ویجعل المنکر او ګرځولی به شي منکر كغير المنكر پشانت د غیر منکر اذا كان معه کله چې د منکر سره ما هغه شیزونه د دلایل ان تأمله که چرته دی د هغې فکر وکي نو ارتدغه دی به رامنه شي د چانه د شکوکونه او د ریباتونه. شیء من الدلائل شیء ندیو سره د دلائلنا والشواهد د شواهدنا ان تأمل المنکر ذلك الشيء فچت تامل او فکر کو منکر دغه شی دو ارتدع د برامن عشی او واپس بشي عن انکاری د خپل انکارنا او معنا کونی او معنا د کېدو د ما هو چې د سره دی ان يكون معلوما لو چې دا معلومین د لپاره مشاهدا عنده مشاهد د سره كما تقول لك جتوي منکر الاسلام تا الاسلام حق اسلام حق دی تاکیدات یو تراوړ من غیر تاکید بغیر تاکید نه والی دغه منکر الاسلام سره په خپل داسې دلایل موجود دي اپ کې په خپل فکر وکړي د تبادیس اسلام کې د شک نه بده منش لأن مع ذلك المنکر ذکر سره دغه منکر نه دلایل دي دال دي په حقیقت د اسلام باندې وخیله چاویلی چې معنا کونی معنا د کېدو د دماغو معهو چې د دسر دلایل دي بادشاہ چې د معهو دا معنا ده چې په نفس الامر په دنیا کې دومره دلایل موجود دي په حقانیت د قرآن وای دا خبره غلطه ده لکه چې په نفس الامر کې موجود دی او د منکر ته مستحضر نه نه دې څه پیدا ده دته هو پیدا اله ورکوي چې هغه د په نسبانی دته مستحضري چې دې په کې فکر وکړي اله به په کې فکر چلیږي. وقیل چاویلی چې معنا کونی معنا د کېدو د دې معهو چې کېدل د دلایل موجود د سره د دې دا معنا ده چې یکون موجودا چې دا موجود دا دلایل په نفس الامر کې وفيه نظر په دې خبره کې نظر وی تمام دي لأن مجرد وجودی ځکه خالی موجودواله دې نه کافي کېږي فی الارتداء په من کېدو کې ما لم يكن حاصلا ترڅو پوری چې نوی حاصل عنده پنځ د باندې علم هغه چې تاسو راسلی نفس الامر کی چې هغه تاسو پیدا درکړي بعض چا ویلي چې ان تأمله شيء من العقل دسی عبارت پکاره خدا غلط زکا چې دا فکر عقل کوي که په دې عقل سره فکر کیږي دا خوراک غاخ کوي که په دې غاخ سره خوراک کیږي غاخ سره نو عقل خو فکر نه کوي عقل باندې فکر کولی شي دا عبارت څه کوئی دا غلط دی. وقیل چاویلی دی چې معنا ما ان تأمله شيء من العقل دا معنا چې معنا د ما ان تأمله مراد شيء من العقل مراد ده وفيه نظر لکه مناسب به نه په دې وخت داسې ده اي قال چې ویلې چې ما ان تأمل به تأمل وکي به پر عقل باندې لانه ذکر شاندار چې لا يتأمل العقل تأمل او سوچ نه کوي عقل بل يتأملو بلکې صاحب د عقل فکر کوي به په سبب د عقل عقل خو فکر نه کوي عقل خو اعلی د فکر دا الکه چې منکر په منزله د غیر منکر مقرر کی او به تاکید او د خبره راوړي دا غي مثال په کوم ځای کې نه مثال دې لا ریب فیه نشته دې ریب قرآن شریف کې ریب پیژنې شلق
ریب په معنا د تهمت سره راځي. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلی اذا افتغى الامیر الریبة علی الناس افسدهم، کله چې مشر په کشرانو باندې تهمت شروع کی هغه به خراب سبا اوس به تاسو تهمت شروع تهمت د باندې وکړو هلکه ته پرون په دغه کې څه کول څه ورته وایي په فول مارکېټ کې سبزي ناست دې یو ورځ ورټلو چې په خبره باندې دا بل مولي چې پکې دغه ورټم چې هلکه ته شادي حال کې چې بل ورځ ویغه ګانې دغه کېدلې او ته ناست تهمتونه مې پې شروع کړل څه به شي خراب به شي بیا دا زما مشري مني نو ریب په معنی تهمت دریم ریب په معنی حاجت لسان العرب د ابن المنظور لیکي الریبة الحاجه ریبت په معنی د حاجت سره څلورمه معنی د ریب دا ده چې دا شک راوالي د الله په تور یې ووایي که د بابا په تبرګي وي داسې وایي چې د بابا په تبرګي باندې وي او یا ضایع کې شک نو د یوې ذرې ته یې ریب وایي نو قرآن شریف کې ریب هم نشته قرآن شریف کې ریب د ریب مې ته څو معنیګانې وکړې ظاهر هذا الكلام ظاهر د دې کلام دا دی چې دا مثال دی د پاره د ګرځولو د منکر د حکم که غیره په شانته د غیر منکر د حکم او پرې خوستلی شوی دی دا تاکید لذالک د دقې وجې نه و بیانه بیان دا دی چې ان معنا لا ریب فیه معنا د لا ریب فیه دا ده چې لیس القرآن نه دی دا قرآن بمظنة للریب زید ګمان د پاره د ریب دلته اړوله ریب په کار نه دی دا د ریب ځای نه دی یو وروره دا د ریب ځای نه دی ولا ينبغي مناسب نه دی یرتاب فیه چې شک وکړي په دې کې وهذا الحکم او دا حکم مما د هغې نه دی چې انکار کوي د دې نه ډېر د مخاطبینو نه هغې خو پکې ریب کوي که نه لیکن نازل شوی دی انکار د دغه مخاطبینو په منزله د عدم باندې ولي لما د وجر دین معهم چې دغه مخاطبین سره من الدلائل الدالتی دلائل دی داسې دلائل چې دال دی علا په دې باندې انه دا قرآن لیس نه دی مما د هغې نه ینبغي چې مناسب شي شک وکړی شي فیه په دې کې مشهوره ده مشهوره او تفتازاني وایي چې زما په مسلک کې دغه توجیدونه راجحه بلکې زه وایم چې دا نظیر دی د پاره د وجود د شی په منزله د عدم کله ناکله موجود شی خلق په منزله د عدم وګرځي د وجې د دې نه چې داسې شیزونه موجود وي چې هغه پې ځایله کېږي د وجې د دې نه چې داسې شیزونه موجود وي چې هغه پې څه کېږي ځایله کېږي د دې د وجې شبه مثلا زما زموږ نمبر هم بند کړی دی جنازې راځئ الله پسې داسې راغی څنګه چلې باچا خیریت دی کوم دی کې دلته تاسو چې ځان سره راوستي دي صحیح ده زه لاړم په حکم باندې به لاړ شو دا سبق به دې ووایم حکم صحیح دی انشاءالله نو دا بلکې دا احسنه دا ده چې دا شی ویلی شي دا نظیر دی لپاره د نازلولو د چا د وجود د شی په منظره د چا باندې ویلی شي عدم باندې د وجې د موجودوالي دا چې دغه شی نازلې کړي لکه مثال په طور مثال یې څه دی مثال یې دا دی چې هلکه داسې کار دی چې بچو دمه کې لار چې هلکه د دې ابراهیم استاذ میلمه راغلی ملا شرشم پټ شملېوال اوف دا سخته ګرمي ده ده ویل نشته نو د ځای حق بټن یې وواله اے سی چالان
ګرمي شته یعنی ګرمي خو شته خو ده ولې ورته وویل چې نشته ځکه د ده سره داسې شیزونه موجود دي چې هغه به یې نشکي نو دقسې قرآن شریف کې ریب نشته ولې خلکو خو پکې کړی وی پکې کړی دی خو داسې دلایل موجود دي چې هغه به ولې نشي والاحسن احسن خبره دا ده ان یقال چې ودې ویلی شي چې دا نظیر دی دپاره ده دا نظیر دی دپاره د نازلولو د موجودوالي د شي په منظره د ادم باندې د وجې بنا نه په موجودوالي د اب باندې چې ظاهر کې دی لره فانه نزل نازل شوی دی د مرتابین په منظره د ادم باندې تعویلا د وجې چې معنا علامه په هغه شي باندې یزیله چې ظاهر کې دی لره حتی تر دې پورې چې نفي شریب علی سبیل الاستغراق په طریقې الاستغراق باندې نفي په طریقې الاستغراق ټیک ده کنه لا ریب دا خو استغراق دی کنه دی استغراق تا څه صفت لا استغراق نکیره چې په سیاق د نفي کې واقع شي خو استغراق پیدا کوي نکیره چې په سیاق د نفي کې واقع شي عموم او استغراق پیدا کوي ریب نکیره ده لا دا نفیه ده ها لا ریب نشته هیڅ شته د دې وجې نه موږ ترجمه چې کوو موږ دا معنا نه کوو چې لا ریب نشته دی شک فیه په دې کې موږ وایو دا د استغراق معنا ونه شوه استغراق خو ټول لا ریب نشته هیڅ شک فیه په دې کې دا هیڅ به پکې راوباسي هله به دې لفظي معنا ټیک کړي هیڅ دې راویلېستو لفظي معنا دې صحیح تعویلا علی ما یزیل وتضعیف له نه پېښېدارې په سبیل استغراق باندې لکه چې نازل شوی انکار په منظره د عدم انکار باندې لذلک لدې وجنا ترتیب وجه صحیح تر تاکید وهكذا مثل اعتبارات الاثبات اعتبارات النفي او دقنګ په مثل د اعتبارات د اثبات باندې اعتبارات د چا دي مولي شیب د نفي دي په دې نفي کې دغه خبره ده څنګه چې په اثبات کې کله ته تاکید راوړې کله پرېږدي کله تاکید لږ راوړې کله ډېر راوړې په دې نفي کې کله به تاکید پرېږدي کله به راوړې کله به څه او کله به صحیح خبره پېښ وي وهكذا همدارنګه په مثل اعتبارات د اثبات باندې اعتبارات د نفي دي من التجرید عن المؤکدات چې خالق المؤکداتونه په کلام ابتدایي کې کته اثبات کې کلام ابتدایي کې تاکید نه راوړو نو په نفي کې په کلام ابتدایي کې تاکید نه راوړي کلام طلبي کې راوړو نو په نفي کې په کلام طلبي کې راوړم او تقویت د دې په موقت باندې استثناء په کلام طلبي کې او وجوب د تاکید په اندازې د انکار باندې په انکار کې تبوي خالد ذهن ته نه دی زید قائما ولاړ نه دی زید قائما ولاړ او یا لیس نه دی زید قائما ولاړ او طالب تبوي طالب صدر کې چې تر متردد دی ما زید بقائم ګوره بي ضربای په کرام بي په کرام بقائم نو د قائم او بقائم کې ډېر لوی فرق دی قرآن شریف کې زی په ځینې ځای کې دا با راغلې ده نه ده راغلې دې کې ډېر لوی فرق دی ها وللمنکر منکر ته والله ما زید بقائم نو ته والله هم راوړو بي زیر بیم دی وته راوړو وعلى هذا القياس بنا ودي قياس باندې نو دا اسناد چې دی مولوی صاحب نو دا په انشائي کې خبرې دا په دوه قسمه باندې دا په دوه باندې دوه قسمه ثم الاسناد الى اسناد مطلقا برابر کدا انشائي کدا اخباري من بعض الذين چې کوم شی حقیقت اخلیه ده ولم يقل دس یو بعض حقیقت اخلیه ده او بعض مجاز دس یو نه ویلي چې یا به حقیقت یا به مجاز لکه یا به حقیقت یا به مجازي دا خو په هغه ځای کې وي چې ته د حصر قایلې چې کلام د حقیقت او د مجاز نه بار نشته او دا مصنف د دې خبرې قایل نه دی د داسې کلام مني چې نه حقیقتي او نه مجاز د حقیقت او مجاز وي په هغه ځای کې راځي چې کوم ځای کې اسناد د پیل شوی وي یا د معنا د پیل شوی وي التبوي حقیقت یا مجاز راځي که نسبت ما هو له ته شوی وي حقیقت غیر ما هو له ته شي چې مجاز او کنا یو ځای کې اسناد د پیل او د معنا د پیل نه دی د جامد دغه دی التوي نه حقیقت شریږي او نه مجاز شریعت د دینه بار اما حقیقت و اما مجاز به علاوه چې د دې خبر په دې دوه ټکو کې په دې اسناد په دې دوه ټکو کې د قائل وي چې یا به حقیقت یا به مجازي دې خود دې دوه کې د حصر قائله د حصر قائله
ولم يقل بين وجه ما قسم إما مجاز لك بعض إسناد فرين دبان ليس به حقيقة ولا مجاز كقول لك داخل من حيوان جسم دي أو إنسان حيوان دي أو غرزول دي حقيقة خرازام دا حقیقت و مجاز صفت دا اسناد دے کہ صفت دا کلام دے کہ دا اسناد حقیقی دے او دا اسناد مجازی دے کہ دسی باوے کہ دا کلام حقیقی دے او دا کلام مجازی دے وائی اسناد دا حقیقت و مجاز پا اصل کی صفات دا اسناد بے رشت دا صفت دا کلام گرزی دلی مجازن اصل کی حقیقت و مجاز د چا صفت دے د اسناد نہ د کلام نو ذکر یو چې ثم الاسناد منه حقیقت نقلی و منه مجاز یعنی خا نو څه فرمایي او وجعل الحقيقة غرزول ده حقیقت و مجاز صفت د اسناد دون الكلام نه د کلام نه اتصاب د کلام پر دوان معنی انما هو بشک دا په اعتبار اسناد سره ده اور اولی د دوان په معنی کې لکه د ادوان د احوال د لفظ نه دي او د لفظ نه بس معنی بیان کې بیان او بدیع معنی نو د اخر د ادوان په المعانی کې مال سان را په دې فهم موبایل کوم سیم چې خلکو سره د امن بند کړو مسجد جنازه کې ګیری